مینوالو دا وخت مونږ موجود یو د ملیشیا یو ښایسته علاقه ده د سمندر غاړه ده ویل کېږي چې دا د سمندر نه یو بچی را بیل شوی دی او دلته کې په عام ورځ باندې د خلکو هغه شمېره کمه وي خو چې کله د چوټۍ ورځ وي او یا ماښامي وي نو دلته کې پیملانې هم راځي او کم چې دلته کې زموږ پاکستاني او پښتانه وروڼه د روزګار په تلاش کې راغلي دي هغوی د کارونو نه ستړي شي دلته کې راځي د ژوند څه لمحې دلته کې تېروي مینوالو دلته کې ډېرې تیزې هواګانې چلیږي تاسو ته به اندازه کېږي چې دلته کې څومره هواګانې چلیږي موسم ډېر زیات جانانه دی او د دې ځای هغه نظارې بالکل د لیدو قابلې دي هر انسان غواړي چې ما دا نظارې ولیدلې موږ دلته کې راغلي یو زموږ زړه بالکل ډېر زیات خوشحاله شو باغ شو او موږ غواړو چې دلته کې موږ څه لمحې تېرې کړو دلته کې زموږ سره بایګان ولاړ دي زموږ د علاقې سره تعلق دی د پاکستاني دي د هغوی نه به دا پوښتنې کوو چې هغوی په کم ټایم کې دلته کې راځي او دا ځای ولې دوی خوښوي ځکه چې ملیشیا کې خو نور ځایونه هم شته ورور السلام علیکم وعلیکم السلام عمران بھائی خیر ٹھیک ٹھاک ہے برابر ہے دا راته وایي تعلق مو د کوم ځای سره دی او دلته کې څه روزګار کوئ جی موږ خو د باجوړ رنګ سره تعلق دی او دلته کارپېټو مارکېټو کار کوو او د باندې سوداګانې موداګانې سودا کار کوو حاجي دا راته وایي چې خلک ستړي شي د روزګار نه نو څنګه بیا دیرو ته ډارېږي ځي او که نه د سیل ځایونو ته هم تګ کوي نه جی موږ خو خپل کار دی خپل ګاډي شو الحمدلله راسه دی او بس چې کم ټایم کې زړه وغواړي او تنګ شو بل داسې ځایونو ته ځو هم په مازدیګر کې زیات ځو اوس لږ غرمه دي او مازدیګر کې دلته بیا ډېره غټه مزه کوي او ډېرې غټې پیمنې راځي دلته ډېر زیات رش وي ازي خو مسافري خو ډېر ګران کار دی خو که انسان پکې دغه شان دی کې د انټرټینمنټ ځایونو ته پکې لاړ شي نو لږ سکون ورته میلاو شي ډېر زبردست او په دې باندې موږ چې کوم دی خپله مسافري هم تېروو په بار ملکونو کې ځکه چې مسافري ډېر ګران کار دی هلته چې غونډې پیمنې سړی نه پاتې شي او بیا هم چې کوم دی ستاسو داسې یاران دوستان راشي دا خو څه ټایم تېر شي او بل چې کوم دی داسې ښکلي ښکلي ځایونو ته لاړ شو سړی میلاو شي نو زه ټایم پرې باشي بھائی دا راته ووایه چې کم پاکستاني دلته کې راځي ملیشیا ته راځي هسې د روزګار په غرض راځي نو هغې خلکو ته به ته څه پیغام ورکړې لکه تاسو خو دلته ژوند کړی دی د وړاندې نه تاسو ته د هر څه پته ده نو هغوی خو بلد نه وي نو څه به وایې ته هغې خلکو ته عمران بھائی داسې کار دی که نه مخکې چې د نن نه 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې یو سړی راته او هغه دلته د کاروبار په نیت باندې راته نو ښه خبره وه اوس چې کوم دی کم حالات دي نو دلته ډېر بوره حالات دي یو خو د حکومت د طرف نه بل چې کوم دی دلته کمې ویزې چې دي نو هغه ډېرې خرابې شوې کمپنۍ بلیک لیست شوې نو مهرباني دې وکړي چې د روزګار په نیت باندې دې نه راځي او د چکر په نیت باندې دې ملیشیا چې دا ډېر ښایسته ملک هر کله دې راشي او دا راته وایي چې د دې نه علاوه نور څنګه دلته کې څه ښایسته ښایسته ځایونه دي هغې باره کې ته لږ کتونکو ته ووایه جي دلته کې ینبینګ هایلینډ دی کمر هایلینډ دی او دلته چې کوم دی پانکول دی دلته ډېر ښکلي ځایونه دي چې ګرځې پکې نو لکه چې ستاسو چې کوم دی څونه ټیم وي نو هغونه ټیم ته ګرځېدی شي ملیشیا کې چکر دپاره غرض دا دی چې لکه دا به مونږ وګڼو چې ته خلکو ته دعوت ورکوي دا خلک راشي د دنیا چې کوم ښایسته سپاټس دي هغه دلته کې موجود دي زیاتره هر څه پکې دي خو دا ده چې د کاروبار په نیت دې نه راځي او د چکر په نیت باندې دې بالکل راشي دلته چې کوم دی نو لکه د کاروبار دپاره اوس څه ذریعه نه ده پاتې او د چکر دپاره چې کوم دی په ملیشیا کې څه کمی نشته د ځایونه ښایسته ښایسته ده ډېره مننه جي ډېره مننه کور دې ودان ډېره مننه دلته کې کتونکو زموږ سره یو بل بھائی ولاړ دی د هغه نه پوښتنه کوو چې هغوی د دې ځای د ښکلا ته په څه نظر باندې ګوري روژر السلام علیکم السلام څنګه ده خیر دی الله کرم دی شکر دی جي دا راته وایي چې دې ښکلا ته په څه نظر باندې ګورئ او څنګه او څه خوند او مزه شته دی که نه ډېره مننه تاسو ته راغلی زموږ مسافرو ته اوس هم وکړو الحمدلله ته ښکلې ښکلې ځایونه دي چکر لپاره صحت لپاره خندا خندانې چې لکه کله دا شي چې کار نه روزګار شي مازدیګر ټایم چکر لپاره راشي او ښکلې ځان لته انجوای کوي ښکلې ځایونه دي وکړي او ښه خلک دی بل دا دی زموږ سره سات تېرېږي بل دا دی چې لکه بل خپل روزګارونه دي هر ځای خپل کارونه کوي بازار او اسانتیاګانې دي په اسانه کارونه دي وکړي نو لکه زه دا غواړم چې هر انسان له پکار دي چې لکه په حرکت کې برکت وي لکه حرکت وکړي انشاءالله او لکه خپل بل څه کارونه دي بل راته دا ووایه چې دلته کې دا پکنیک سپاټ چې دي د سیر تفریح دپاره ځایونه چې جوړ شوي دي نو څنګه دلته کې هغې کې حکومت څه فیسیلیټیز یې ورکړي دي د خلکو نه سهولیات شته دي دلته دا دي چې لکه ټول حکومت پیسې لګولې خلک سپورټ کړی دی بل دا دی چې لکه زموږ په ملک کې الحمدلله ښکلي ښکلي ځایونه شته خو دا دی چې حکومت څه قسمه دغه نه کوي چې لکه ښکلي ښکلي ځایونه پکې جوړ کړي سړکونه ورته جوړ کړي نور بجلي ټلیفون هر څه که مثال په هغه کوم سکیورټي دا کوم فیسیلیټیز هغه ورکړي نو بیا هېڅ هم نه لکه
دې ملکونو کې دا دی چې لکه خپل ښایست دونه نشته دی څونه چې حکومت پکې جوړ کړی دی که نه لکه زموږ ملکونو کې الله پاک ښایست ډېر جوړ کړی دی خو دا چې حکومت کوم فیسلټیز دي هغه نه ورکوي غرض دا که زمونږ ملکنډ ډویژن کې یا کمراټ شو یا چترال شو یا ساز د بونیر علاقې شولې یا کالام شو که روډونه جوړ کړي شي نو سہولیات ورکړي شي نو موږ د دې علاقو نه غرض دا چې زیاته ترقي کولی شو ډېره موږ هلته خو انویسټمنټ سره وکړي ځان له هوټل به کولاو کړي ځان له به کاروبارونه کولاو کړي ځان له به هر قسم ځایونه والي کورونه به کولاو کړي داسې ځایونه به کولاو کړي مثال خلک دغه راځي ویزټر راځي او ځان شپې دپاره تا نه شپې دپاره ځای غواړي ځایونه به کې اخلي د شپو دپاره ښکلي ښکلي کارونه هلته کېږي خو لکه غټ دغه به دا چې حکومت سپورټ دا وکړي چې دې ته روډونه جوړ کړي غټه مسله روډونو ده روډونه جوړ شو نو ټول کارونه به سره روان شي چې روډونه نه هېڅ هم نه کېږي ډېره مننه جي دلته کې زموږ سره یو بل رور ولاړ دی ګورو چې د هغه سره هم خبرې اترې وکړو د ډېر ټیم نه زموږ انتظار کوي پته نشته دی چې ولې اخوا سایډ ته روان شو زما خیال دی چې د موسم کې هغه به نه وي خوشحاله ځکه چې یخې هواګانې چلیږي او غرض دا چې هغه پکې تنګ شوی غوندې کې ښکاري ځکه چې یخني شروع شوله ما خو تاسو ته وړاندې ویلي وو چې د ملیشیا موسم چې دی هغه د دنیا د موسمونو نه بالکل مختلف دی څه ساعت پکې باران وي څه ساعت پکې ګرمي وي څه ساعت پکې یخني وي او څه ساعت پکې یخې هواګانې شروع شي ډېر عجیبه موسم دی ورور جان السلام علیکم سلام عمران بھائی څنګه ښه برابر ټیک ټاک دي دا راته ووایه څنګه د ملیشیا د موسم دا د دنیا د مختلفو ملکونو نه مختلف نه دی دا موسم شکل عمران بھائی لکه دلته ښکلی موسم دی موږ دلته راغلي یو سمندر غاړه ده او لکه دلته ټول عمر دغه موسمي دا بدلیږي نه نو دا راته ووایه چې څنګه خلک د پاکستان نه یا د نور ملکونو نه ملیشیا د سیاحت دپاره راځي د ټوریزم په غرض باندې دلته کې خلک ډېر راځي او خلک راځي ډېر زیات راځي دلته د ډېرو ملکونو نه راځي ډېر خلک راځي ټوله ملیشیا په دې باندې چلیږي نو څنګه دلته کې خلک چې راشي نو هغوی مطمئن وي او که نه څه کمې کوزدې لازم وي پکې نه نه انشاءالله دلته کمودي سم نشته شکر الحمدلله دلته هر څه ډېر دي او د ټوریزم دپاره خو دلته ډېر مزېدار موسم دی ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي په دې سره خبرې واورېدلې یقینا چې ملیشیا الله پاک ډېر زیات ښکلی ملک پیدا کړی دی د دنیا د ډېرو ملکونو نه د دې موسم چې دی هغه مختلف دی دلته کې خلک که ژوند کوي نو د هغوی هغه ژوند بالکل ښه په اطمینان سره تېرېږي خو دلته کې خلک په اطمینان سره ژوند کوي او کوم سیلانیان چې د دنیا د مختلف ملکونو نه راشي نو هغوی ته هغه سهولیات شته دی کوم چې د سیلانیانو ضرورت وي ځکه دلته کې روغ روډونه دي دلته کې ښه ښه هوټلې دي دلته کې د ژوند زه به دا خبره وکړم چې هر څه شته دی خو که چیرې زموږ په ملک کې په خوږ وطن پاکستان کې هم حکمرانان لږه توجه ټوریزم طرف ته ورکړي نو زموږ علاقې خصوصا ملکنډ ډویژن دا د جنت نظارې وړاندې کوي بغیر د دغې سهولیاتونه اوس هم د دنیا د مختلف برخو نه خلک راځي او هلته کې هغه د ژوند ورځې شپې تېروي خو که چیرې دغلته کې روډونه جوړ کړي شي یا نور سهولیات ورکړي شي نو زما یقین دی چې بیا به خلک دې ملکونو ته نه راځي بلکې خلک به بیا پاکستان ته راځي او خصوصا ملکنډ ډویژن ته راځي مینوالو هر چېرته چې الله مو ښاد آباد لره د بل پروګرام پوری زه ستاسو نه غواړم اجازت د الله په امان